کې داسې انټرټینمنټ طرف ته لاړ شو خلک کرکټ هم ګوري چونکې زه د کرکټ شوق نه کوم دا زما یو خبره ده خو بیا هم ابوبکر خان طرف ته برازو دې وخت کې میچ روان دی او دا غالبا چې ورلد کپ دی نو په ورلد کپ چې باسو نه کو نو دا به موږ ډېر دغه کو دې وخت کې به ډېر خلک ګوري نن سبا د دې دا چینل به څنګه معلومه زه به کله کله ګرځم په دې فیسبوک کې کرکټ ورکم خو هغه ما ته مخې ته نه راځي چې دا چینل به څنګه نو په دې باندې خلکو ته خایو نن د نیوزیلند او پاکستان میچ دی ابوبکر خان یو خو دا چینل چې کم دی نو دا به زه څنګه دغه کوم ډېر دې وخت کې به ډېر خلک چې کم دی دا ګوري او بل د کرکټ څه معلومات دي فرست اف اول زه به تاسو ته هغه ویم چینل به ته ویم مین ویډیو چې کوم تاسو لایف کته شي نو دا وزره یو هغه باندې کوم سپانسرشپ نه کوم خو لکه تاسو ته به ایڈوایز درکم لایف تاسو کته شي په تماشا باندې لایف په فون باندې تماشا اپ ډاونلوډ کول شي د راز ډاونلوډ کول شي پای باندې لایف دا چلیږي بلکې تاسو لایف نه ګورئ کنه لکه تاسو لایف مطلب جما دا دي چې که تاسو هغه بالر او بیټسمن خي لکه هغه لاسونه واسونه خوځي کنه دا هغه والا خي خو په یوټیوب تاسو ګوره په یوټیوب باندې تاسو ته لایف د سم میچ نه خي هغه کې به تاسو ته لایف خي خو هغه کې به تاسو ته خي چې چکه والا چوکه والا دومره رنز دي دومره رنز پکار دي د دې دومره ټارګټ دی به تاسو ته دا خي هغه تاسو کرکټیلز باندې کته شي هغه یو چینل دی بل میچ شروعات خراب شو 400 ټارګټ دی مترا کو کم ډیر جاتے او ډیر جاتے خو چونکه زمغه عبدالله شفیق نن نیوزیلند کولو د دې میچ دا شرط ما اوریدلو چې دا میچ په ډیر مارجن سره ګټي او پاکستان ته ګټل پکارو کو هغه کوالیفای کیږي نو هغه کوالیفای کیږي ای 400 ټارګټ راکو زمغه چانسز ډیر زیات کمو بس ډیر خلکو وی چې بس بیلا عبدالله شفیق زه چې په دې ورلد کپ زیات رنز وکړ او ټول زما تقریبا زیات یا په سیکنډ هایست رنز دا ډیر زیات رنز وکړل عبدالله شفیق او فخر زمان زموږ اوپنر شو عبدالله شفیق اوټ شو چونګې تیز گیم چې کینو تر کیچ میچ پکیوږي کنه او نو رئیس سره آپشن نو تیز گیم کولو بیا بابر اعظم زموږ کیپټن او فخر زمان ودرېدل فخر زمان دومره اعلی گیم کو دومره اعلی گیم نیوزیلند والا غونډه حیران کړل فاستست 100 سنچري ورلد کپ کې فاسټست پاکستانی ورلد کپ سنچری فخر زمان والا 65 بالو کې 100 رن وکړل بابر اعظم هم اوس د 60 نه مخکې لاړې 66 باندې ولاړ دی په خپل رن ریټ باندې خپل لکه تیز گیم کړ دی او 120 باندې فخر زمان ولاړ دی په 80 بالو کې او دا میچ دی مونږ ګټو 500 رنز دا مونږ ګټو پاکستان یو په دې کم رنز میچ چی کنه دا وبېلی پدني او دا جیم زیات رنز سریلانکا نه په 350 رنز هغه واپس راچیز کړو رضوان عبدالله شفیق هغه دل راچیز کړو او دام دل راچیز کی باران بکیږي باران شو باران روانو باران اوس وخت ختم شو 20 اوور کې موږ ته پکارو 142 رنز موږ 150 وکړل کوالته کې میچ ختم شوی موږ وګټلی و اوس کو 25 اوور سمثینګ شوی دي کو 30 اوور ته وځي موږ ته 36 رنز پکاري میچ موږ په لاسو کې موږ ته په 193 بالو کې موږ ته 143 رنز پکار دي چې فخر زمان او بابر اعظم وته ولاړی دا داسې په سیکنډری کې کوي دا ډېر خطرناک بیټینګ یې کړی بالینګ چونکی زموږ خراب شو شاداب خان ډراپ پیچ په بیټینګ والا او باونډریان ورو کې دي اصل کې هلته کې باونډریان ورو کې شاټ به لګي زموږ د بالینګ نه شاداب خان ډراپ شو چې چونکی سپینر دی اسامه میر ډراپ شوی نارملی په ټیم کې درې فاست بالرانی نور آل راونډرانی خو زموږ دې ځله سلور فاست بالرانو محمد وسیم جونیئر شاهین شاه افریدی حسن علی او حارث رؤف شاهین شاه افریدی زموږ سره او ډی آی بیسټ بالر دی بابر اعظم او ډی آی بیسټ بیټسمن دی شاهین دې ځله ښه بالینګ ونه کو وسیم جونیئر چې کوم ینګ ټیلنټ دی هغه ښه بالینګ وکړو حسن الله خو کو حارث رؤف زموږ بالینګ ګوډو لک شانتي لکه واله او خلک شاټونه پیو لګیدل بیټینګ زموږ ډیر زیات خلاړي فخر زمان چې کوم د گیم ډراپ کړو لکه ټیم یې خوا کو هغه دوه میچ واپس راوستو لکه امام الحق په دغه په ځای خو امام الحق گیم نشو کولی فخر زمان د امام الحق په ځای بیا راوستو لومبي میچ 81 وای ګټه رامانی دا بل میچ 120 دا ډېر خطرناک گیم روان کړی اوس کو باران راشي زموږ چانس دي خو بل موږ غلطي دا وشو
پوینټ سټیبل دی په لومبي نمبر باندې انډیا ده بس انډیا باندې که بس نه په انډیا کې کیږي نو بس دغه د ډیره اړي ده خون فکس زما په خیال دومره کیچونه ډراپ شو انډیا اوس په یو میچ هم نه دی بایللی په زوړني تاسو ګورئ زوړني ورلډ کپ کې د یو کس نږدې نه راتلل پاکستان به بلوبې کولې یو میچ هم دی نه بایلي او په څو باندې ټیم آوټ کوي 50 رنز باندې پوره ټیم آوټ کوي ناممکن ده 50 رنز باندې پوره ټیم آوټ کوي او کیمرا به تاسو څه ښیي کیمرا د انډیا ده نو په انډیا کې کیږي څلور کیچ د وراټ کوهلي د لاس پرېښودل انډیا خو فکس کړی دی په انډیا به ګټي دا خبر زما لیکلې والی کو الله پاک موږ وسه کوم به ګټو فرست باندې انډیا دا آی کوالیفای شوی دی بس ورلډ کپ سیمی فائنل لوټ دی بیا په ساوث افریقا دا بیا استرالیا دا بیا نیوزیلند دی بیا افغانستان دی پنځم نمبر باندې دا څلور نمبر نی څلور دا کوالیفای کیږي نو اوس او پاکستان وګټي نیوزیلند پاکستان پښپغم دی پاکستان صرف ګټه نه ده پکاره کنه په خمار جرمانه پکار ده نو چونکی پاکستان په خمار جرمانه اوس نشي ګټي لکه او په ګټلې موږ خدا بیا زموږ بل میچ انګلند سره دی دغه نه موږ خمار جرمانه پکار ده افغانستان بیللو چانس زیات دي ځکه دا یو میچ استرالیا سره دی یو ساوث افریقا سره دی او دا ټیمونه د لکه ډیر زیات بیسټ ټیمونه دي دې سره مقابله کول ګرانه ده نو افغانستان خو چانسز کم دي افغانستان نه خو موږ مخکې کیږو اوس نیوزیلند سره زموږ مقابله ده اینه دا میچ موږ وګټو رن ریټ به دا موږ نه زیات دي خو موږ د انګلند نه وګټه نو ګرانه به یې راته لکه رن ریټ به زیات پته ګټو خو بیا به موږ کوالیفای شو او سیم فائنل لبوزو زموږ نارملی ټیم ایشیا ټاپ 10 ټاپ 4 کې براتلو نو دې ځله به ان شاء الله موږ کوالیفای شو خو چې کم گیم فخر زمان ته زه ډېر سلوټ وکړم لکه چې کم گیم در روان کړ دی او کم گیم بابر اعظم روان کړ دی بابر اعظم پسې چون کې ډېر خلکو خبرې کولې دا گیم نشي کولی او دا لګیا ورپسې نو امید لرم چې غونډو خلکو ته جواب ملو شوي ما خپله ما سره ملو شوي دي لکه اکثر موږ ګروپ کې کینو که نه لکه روریان ملګري غونډ نو دا بابر اعظم پسې لګیا شي زه یو واحد قسم چې زما بابر اعظم خوښ دی اوس ابوبکر خان لکه تم گیم کې کله غوسه کېږي که نه نو لکه خارجیت خدا د میدان حصه ده که نه بیا زموږ دا قام چې کوم دی دا بیا په کلاړیانو په کورونو باندې ګزارونه کوي او ردې بدې وایي دا چل خو په هر یو کې چونکې دا نور کنټریز هغه دي خو افغانستان به زه یاد کم لکه زه زما دې سره دښمني نه ده زما پښتونان دي زما ګاونډیان دي لکه زما ډېر زیات خوښ دي افغانیان خو دې کې دا چل دی چې پاکستان ته میچ وګټو نو والی شروع کړل او انډیا یو بدترین کار یې کړی و رضوان مونځ وکړو مونځ انډیا والو لیدو دې چې کله تلو که نه بره ختو چې آوټ شو دی ورته غونډو انډیانانو چغې والې جای شری رام دا د انډیانانو هغه دی لکه خدای دی هغه دی بګوان دی او دا دی وی یو دا بدترین حد دی افغانیانو چې چغې والې افغانستان به انډیانان راغله او والی شروع کړل افغانیان یې ووال او افغانیان بیا موږ سره پته نشته موږ سره پاکستان سره دښمني ساتي په کرکټ کې خو انډیا سره نه ساتي په کرکټ خو لکه داسته چې ډېر زیات خلک پکې هغه ساتي انډیانان چې کم چل راغشتي دا ډېر بې غیرتوب چل راغشتي پاکستانیان له ویزا کینسل کړه پاکستان ګراوند ته تللی نه شو لکه میچ یې کتلی نه شو ځکه غونډو پاکستانیانو له ویزا کینسل کړه چې لکه هغه دی نشي راتلی ګراوند ته او بیا دا چل کوي دا والو دا خبرې کوي دا یو بدترین یو خو میچ فکس کوي که نه میچ فکس کوي بل دا بدترین کارونه کوي وال کوي خپل لکه دا کرکټ نه دی که نه دا هسې ځان نه پکې راولي په دې باندې پکار دي سټریکټ اکشن هم انډیا والي دا یو ډېر بدترین ابوبکر خان موږ ته ډېر ښه معلومات ستانه راغلل خو دا راته ووایه چې په پاکستان میچ بیلي نو بیا پاکستان هم چې کوم دی خپل ټیم پسې کورونو مخې ته احتجاجونه کوي پاکستان بیله ګټه ګوره نور ټیمونو کې دا چل دی که نه چې ای کو بیلې کو ګټي که نه نو هغه ته خلک ورسره سپورټ کوي خو د بد د مرګه زموږ پاکستان پلیران هم بابر اعظم خبر به ته څوک هم هغه دومره خفه شوي که لکه هغه ښکارېدي هغه کس باندې بدلېږي انټرویوګانو کې به خبرې کولې چا تپوس وکړو چې لکه تاسو د میډیا پرشر اخلی کو نه نو هغه لکه انسان شکل نه وګېږي که نه وي نه ما ته خو پته یې نشته نو هغه تاسو هغه پلیران لم هوپ ډاون کې
کو تاسو دا وې کنه د دې په ځای چې باندې د گیم نو ورځي د کپټنسي چا ورکړ د دې خوا کې او دا لګیا شي کنه د دې په ځای کو تاسو دا وې چې نن مو بل سبب یو غټي نو پلیئر هوپ پم جاچی دا لوبه ده سیریس ماخله زمونږ د ملک نوم پیوچتی اوس خو په دنیا غونډه په لوبه پیج کی کنه پاکستان هم بس په لوبه کې دی او دغه کې کوم دی دا چې په لوبه ده دا غوږی ورکړ کپټن ګټي ځکه چې یا پاکستان هغه ډیره خټه مخه ورکی توپان صاحب ابوبکر خان معلومات ما غوړي ذکر کړ نن دا کم دغه کو د انډیا چې موږ سره کم سلوک کوي یا د افغانستان چلته وخی هغه ملک والا او دلته کې زموږ ملک بیلینو دوی خوشاله کوي نو افغان به بس دا خو زده داسې که نه کرکټ سره خو زمونږ ډېر شوق نشته خو کله د انډیا او د پاکستان چې یا افغانستان سره ځکه دا خلک مونږ ته لږ ډېر په دغه نظر ګورو نو بیا زمونږ دلچسپي وي چې یاره د دې ملکونو نه وګټو خو بدقسمتۍ نه چې څه کېږي او ته په میدان وینې او بیا پکې زمونږ د بعضې مشرانو مطلب دا دی چې د کلاړي عزت کول پکار دي د هغې احترام کول پکار دی حوصله افزایي یې کول پکار دی خو قوم چې کم دی نو هغه مطلب دا دی چې بیا د هغه ذمه دار کس نه دغه نه وباسي هغه ټول زور د کلاړي نه وباسي زمونږ مطلب دا دی چې د او ټیم کې ته یو دوه شپارسي راولې نه هغه په میرټ فیصلې نشته په پاکستان کې نه په پاکستان کې کله په کرکټ کې په میرټ فیصلې رالی داخلیت په بنیاد چې ابوبکر دی په بیټینګ کې په بالینګ کې په دې کې ایکسپرټ دی مطلب دا دی ټیم د پاره حال دی نو دې لیګل پکار دي دا نه چې د توپان چې کم دی پرایم منسټر شپارس کوي یا د بورډ چیرمن شپارس کوي یا بل شپارس کوي نو زیات تر مسلې پکې دا وی کنه مطلب دا چې داخلیت په بنیاد باندې د ټیم انتخاب کېده نو دا به ډېره ښه ده اوس تو ګوره لکه غالبا انضمام جوړ ریزاین ورکړه کنه ریزاین ولې ورکړي او بلیم لګېدلی دا به اوس تحقیقاتو کې پته لګي سانه وزن دی پکې څه دي څه نه دي خو دا بلیم ولې ولګي هغه وایي چې کلیر شوي نه نو تر هغې به نه راځم ما ډېره پر ریزاین هم ورکړي چې دا بلیم چې کوم دی چې دا کلیر شي توپان صاحب څه میسج به ورکوي وخت سرته رسي نو میسج خو بس دا ورکوم چې دې وخت کې د ملک حالات داسې دي چې په کار دي د پاکستاني قوم پر روان الیکشن کې د داسې خلکو انتخاب وکړي چې بیا ستومانه کېږي نه او ټولو سیاسي لیډرانو ته یو خواست کوم چې مهرباني وکړي د ملک او قوم په مفادو کې د جمهوریت د بالادستۍ په مفادو کې او د پارلیمنت د بالادستۍ په مفادو کې او د آئین او د قانون د بالادستۍ په مفادو کې خدای ته وګورئ خپلو کې یو شي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو انشاءالله خو ژوند او بل پروګرام هم کوو هغه به د کینډیډیټ سلیکشن څنګه پکار دی کینډیډیټ په پیسو پکار دی په دې به توپان صاحب سره خبرې اترې کوو یو خلکو له اوټ چاله ورکول دي په دې باندې هم خبرې اترې کوو ښه ابوبکر خان یو خو د انضمام دا خبره به کې توپان صاحب راغله نو دې باره کې څه معلومات دي انضمام دا خبره ماته هم لکه داسې سسپیشیس ښکاري لکه توپان صاحب دا خبره ډېره کوي چې دال مې کچھ کالا ہے که نه نو امام الحق نه دی د خپل دی انضمام الحق خپل امام الحق دی دی په ټیم کې خو د پرفارمنس خراب و ډېر خراب امام الحق خو دی په ټیم کې اغشتلی شوی او دی ډراپ کېدو نه چې څنګه امام الحق ریزاین ورکو امام الحق ډراپ شو او د گیم ښه نه کو پرفارمنس یې ښه نه په پی ایس ایل کې هم دومره ښه نه کو لکه کړی دی خو دومره ښه نه چې په ټیم کې یې والي مین ټیم کې یې والي که نه دا خو سسپیشیس و ځکه امام الحق بار بار د کوششونه کول فخر یې ډراپ کو چې حالکې ښه پلیر دی هغې ډراپ کو امام الحق یې نه ډراپ کو چې چا به 0-0-0-0 لس نه 20 نه بېجات رنز نه کولو دې کې سسپیشن شته بل دا خبره مې کوله چې دا انضمام الحق دی خبر کې څه نه څه سسپیشن شته اوس پوزیشن دی وخت کې میچ دا 25.3 ورث اوس لا میچ روان دی پاکستان به ګټي خو لکه ګټې معنی خو زمونږ هغه نه کېږي که نه کار پې نه کېږي اوس په ښه رن ریټ په کار ده اوس زمونږ نظر چې کم دي هغه مخکینی انګلینډ میچ ته دي هغه مونږ ته په کار دي ښه رن ریټ باندې وګټو مونږ به انشاءالله کوالیفای شو خو که مونږ یو وکټه ډراپ کړه فخر یا بابر بیا زمونږ چانسز گیم الټه کېدی شي خو یو وکټ ووته که نه خو بیا رضوان شته افتخار احمد چې کوم د به خلکه چاچو نوم باندې مشهور دی نو هغه هم وایي دا شاته ټیم کنټرول دی خو کو وکټ ډراپ شو زمونږ ډېر ټیم بدلیدي شي او زمونږ گیم به بدلیدي شي خو زمونږ انشاءالله عزوجل دا به وګټو او
انګلند میچ ته په خره ریټ ګټو بیا موږ کوالیفای شو صحیح ډیره زیاته مننه ګران اوریدونکو دغه زمونږ نننې پروګرام چې تاسو اورید یقینا خدای څخه خبره شي وي تاسو ته بد لګیدلی برملا درنه مافي غواړو دوام دا چې کور کې څومره خویندې میاندې مشران کشران دي نو خصوصي په هر منځ کې چې کوم دي د فلسطین لپاره دعا کوي دی وخت کې د فلسطین تنکي ماشومان په زرګو هغه دغه ظالمانو دغه بیهوده خلکو د وجه چې کوم دي نو په ماشومان او په ښځو ګزارونه کوي داسې بې غیرته قوم دی چې دا با واقعي چې دی باره کې څه ویلي شوي دي مختلفو خلکو د هټلر نه علاوه نور مختلفو خلکو هم چې کوم دي نو په دې باندې بحث مباحثه کړې ده نو دې وخت کې اسلامي ملکونو له پکار دي چې د یووالي ضرورت دی او د دې خلکو خلاف چې کوم دي نو اواز پورته کول دي او دا دل کول دي ختمول دي دا نور پاتې کول نه دي نو ګران اوریدونکو دعا کوي چې په مسلمانانو کې یونټي راشي مسلمانان چې کوم دی د اسلام لپاره په حقیقي معنی کې आवाज پورته کی او بیا د سعودي چې چرته کې خانه کعبه ده چرته چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم روزه ده هغه مل چې کوم دی وخت کم د بهسه کردار ادا ک نو چې ویلم د خدای پاک هدایت ورکی او چې دغه اسرائیل چې کوم دی نو دا ټوټیزم پرېږدي دا غلامي پرېږدي ګران اوریدونکو دغه زمونږ نننې پروګرام دغه شعر ویم چې پرې کړې خده دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق وایي د حق ملګرتیا وکړي ان شاء الله خو جوندو بلې هفتې له به بیا تاسو ته مخامخ کیږو تر هغه دمه علف خان شیرپو نصرت حسین توپان او بکر خان له په دغه شعر سره ورکړئ اجازت چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم د لوی الله په امان